بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. خواجه ابن پرون سبق کې منګه د ولایت لپاره شرایط ویلو چې د ولایت لپاره درې شرطونه دي. یو دا چې دغه د لپاره امامت لپاره چې یو بل ته ولایت کامله حاصل وي، دویم د با قدرت حاصل وي، دا کارونو باندې کارونه د حکومت چې کم دي نو دی به هغه منتظم وي، او دریم دا چې لکه د تبع علم د شریعت د احکامو دا حاصل وي چې د په احکامات نافذ کړي. بیا دې نه فاسق چې دا امام جوړ کړي دا معذوله کولای شي کنه شي معذوله کول نو پایږي زمونږ د امام شافعي رحمت الله علیه دا اختلاف ویلو. وزدي نه هغه عقاید د اهل سنت والجماعت بیانوي چې هغه سره زمنګ سره د نورو کسانو دینن دا اختلاف کړی دی، معتزله او شیعاګانو او فلاسفه او ملاحده او نور بدعتیانو دوی چې کوم اختلاف کړی دی په کوم مسلو کې نو هغه بیان کړی. او دا علم کلام چې کوم مقاصدو دا هغې نه دی وزګار شو چې د الله تعالی ذات ته د الله تعالی صفات دي او دغه شانتي آخرت ته نبوت ته امامت ته د دې نه دی وزګار شو. نو اوس په هغه مسایلو باندې دی شروع کوي کم مسائل چې زمونږ او د امام شافعي رحمت الله علیه چې نه دا زمونږ او دغه د معتزله او د دوی په موږ سره اختلاف کړی دی او یا د اهل سنت والجماعت هغه نفي دي. نو د ټول نه اولنۍ خبره لګېدا ده د جوز الصلاة خلف كل بر وفاجر چې د هر نیک او بدکار سړي شاده جین دا مونږ کیږي. د دې وجه دا ده چې یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې صلوا خلف كل بر وفاجر چې د هر یو کس چې هغه کنيک یو کا دغه وي خدا تاسو دغه مونږ دغه شاته جین دا کولای شي. یو کس فاسق فاجر یو دغه دسې بدعتي چې هغه کفر ته رسېدلی نو هغه بیا امام مقرر کولی نه شي حد کفر ته که د هغه عقاید او دا رسېدلي وي. خو که داسې اخوا دې خوا لږ دغه وي نو هغه بس لمونځ کېږي. او دا شان یو سړی هغه په ښکاره باندې فسق و فجور کوي لکه ګیره خلی دغه کوي نو هغه ته امام مقرر کولی نه شي، مطلب چې د یو ځایګي مستقل امام وي او که یو پیره دوه چاته امامتۍ ته مخکې شو چې خیر دی څه دغه پکې نشته. او دویم دا چې سلف صالحین او د مخکینی زمانې چې کم فاسقان هغه گمراهان خلق او امامانو نو باغ به سي منځونه کړي دي دا احکامات منلي دي. وګوره ورته وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجرین او جایز دی منځ کول د هر نیکوکار او فاجر سړي پسې. دوه دلیلونه دي قول علیه الصلاة والسلام صلوا خلف كل بر وفاجرین چې په هر نیک او بدکار پسې تاسو شاته منځ کوئ. دویم دلیل ولأن علماء الأمة كانوا يصلون خلف الفسقة وأهل الأهواء والبدع من غير نكير چې علماء کرام د امت هغې مونځ کړی دی په فاسقانو پسې شاته او په هغه کسان چې کوم د خواهشاتو تابعداري کوله او په بدعتیانو پسې په غیر د نکیر نه. او په کوم روایتو کې چې دا راغلي دي چې سلف صالحینو د دې خلکو د امامتۍ نه منع کړي نه نو یې کراهت خو پکې موږ هم منو خو جایز یې نه موږ وایو چې جایز وي خو مال کراهت. وما نقل عن بعض السلف من المنع عن الصلاة خلف المبتدع وی هغه چې نقل کړی شوي دي د بعضو سلفونه چې هغو د باغو پسې د مونځ کولو نه شاته چې نن دا منع کړې ده د بدعتي سړي نه شاته فمحمول على الکراهة نه محمول دی په کراهت باندې او اذ لا کلام فی الکراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع وی په دې خو څه خبره نشته ده چې د فاسق او بدعتي سړي پسې مونځ کول مکروه دي. او یاد دې وجې نه چې کله هذا اذا لم يؤدي الفسق او البدعه الى حد الكفر چې دا فسق او بدعت دا حد کفر ته نه رسیدلی که چېرته داسې حد کفر ته رسېدلی لکه حضرت عایشه ته کنزل کولو یا نور صحابه کرامو ته کنزل کول هغوی ته کافر ویلو نو هغه بیا ده. اما اذا ادى الیه فلا کلام فی عدم جواز الصلاة خلفه نو بیا په هغه پسې وروستو د سره مونځ کولو کې څه خبره شته نه. ثم المعتزله وی معتزله اگر چې فاسق لره چې دی که نه هغوی چې فاسق هغه مؤمن نه دی مخکې دا خبره شوې ده چې د معتزله په نسبت باندې یو سړی چې دی نه د کبیره ګناه سره د ایمان نه خارج کېږي نو چې د ایمان نه خارج شو دی فاسق د نه فاسق امام مقرر کول صحیح دي که صحیح نه دي نو هغه وایي چې د معتزله هغه وایي چې فاسق خو مؤمن نه دی
خدا امامت د پاره ایمان شرط نه دی بلکې د امامت د پاره کفر نه کېدل شرط دی کفر نه کېدل شرط دی او دوغه په دغه باندې په چې کم کسان فاسقان دوی چې مؤمن نه دي او پکې واسطه غني کنه چې نه په اسلام کې داخلوم نه دي او په کفر په اسلام نه وتري دي او کفر کې داخل نه دي په یوه دی باندې ثم المعتزله بیا معتزله وان جعلوا الفاسق غير مؤمنين اگر چې هغه ګرځول د فاسق لره غیر مؤمن لكنهم يجوزون الصلاه خلفه لیکن هغه بیا هم د فاسق امام شاته موږ کول چې دا جایز غني ولې لما ان شرط الامامه عندهم عدم الكفر ځکه د دوه په نسبت باندې امامت شرط نه کفر نه کېدلی نو کفر خو نشته لري ها دغه اشته ایمان لا وجود الايمان چې نشته نه موجود ایمان په معنی تصدیق او اقرار او اعمال جميعا ويصلي على كل بر وفاجر د دې نه وسبلا یو دغه بیانې عقیده بیانې چې کا یو نیکوکار سره او یو دغه مړ شو ګناګار مړ شو نو بابا نه بموزم کیږي جنازي موږ په کولېږي سو پوری چې دا خبره واضحه شوی نه چې په کفر باندې مړل چې کله دا خبره واضحه شو چې کافر ته نو بیا به جنازه نه کیږي او غاز ګناګارونو جنازه به کیږي ويصلى منذ په کولېږي على كل بر وفاجر په هر نیک او په ناکار سړي باندې اذا مات على الايمان دوا دلیل نه یو خدای للاجماع اجماع چې نه دا د بدی باندې مناقض ده او بل فهم ولقول عليه الصلاه والسلام لا تدعوا الصلاه على من مات من اهل القبله چې تاسو مو پرېږدئ موږ په هغه چا باندې چې د قبلې وانه نه مړ شوی هوی دا شارح وی کنه چې دا حدیث کم چې بیان کړی دی چې لا تدعوا الصلاه على مات من اهل القبله چې دا حدیث دا موضوعي دی دا په دې الفاظ سره په یو کتاب د حدیث کې نشته دی بلکې د دې مبارکه لاندې دا حشی چې بدی باندې لیکلي علامات من القبله د دې لاندې چې دا شی لیکل دا نو دا تاسو ګورئ لم يجد القارئ الهروي لهذا الحديث تخريجا من لفظه وبدی مبارک دا حدیث نقل ہے وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على من قال لا اله الا الله رواه الطبراني بسند ضعيف جدا جدا صلوا على من قال لا اله الا الله واذاهم جلن بسند ضعيف سره نقل ہے وقد تقدم حديث ابي هريره يرفعه صلوا على كل بر وفاجر او مکه حدیث ابو هريره تیر شوی دی چې بای کې لیکي صلوا على كل بر وفاجر الګه پوه شو بنه معنی وس دغه خبره کوي اعتراض کوي ضروري دی خو خبره خدا دغه ته واړوله مسائل ته واړوله په کلامو کې چې په علم الکلام کې دا خو اصول بیانېږي اصول د عقاید او هغه لکه په الله باندې ایمان د الله پر رسول باندې ایمان په کتابونو باندې ایمان دغه خبرې دي او دا په کوم ځای په دغه شي کې او په دغه شي نه کېږي د موضوع خبره پسې کوي دا شان نه دی چې تمر چې دا حلال دي که حرام دي داغه خبره کوي فروعي مسائل به شروع کړل حلال فروعي مسائل بس کې بیانېږي په فقہ کې بیانېږي نو د محکمه ته جواب درکو کنه چې دا دی ونه نه چې دا هغه خبره بیانې مقصود خو ذکر کو خو هغه فروعي خبرې کوي چې پای کې زمونږ سره د نور خلکو اختلاف دی فإن قيل كتدويل شيء أمثال هذه المسائل إنما هي من فروع الفقه شدا سي قسم مسائل دا خود فقه د فروعات ندي فلا وجه لإيرادها في أصول الكلام نو په اصول الكلام کې د دې راوړلو هیڅ وجه نشته وإن أراد کچری یو سړی دا وایي کنه چې اعتقاد حقیقت ذلك واجب وهذا من الأصول چې د دې خبرو په دا کم مسائل چې بیانېږي د دې په حقانیت باندې اعتقاد لرل ضروری دي نو بیا خو دې یوازې نو د دې جواب دا دی چې سړی دې وایي جواب دا چې دا خو بیا د یو څو مسایل ذکر کړی دي فقار خدای له او ټول فقه په ذکر کړو او فقه مسائل په ذکر کړو او فقه مسائل ټول نه ذکر کړی بلکې یو څو ذکر کړو وجه هم د قلا چې باندې د خلکو اختلاف ده وان ارادک سړی اراده وي ان اعتقاد حقیقي ان چې دا اعتقاد کړه د حقیقت دی چې دا اعتقاد دی واجب دی اعتقاد د حقیقت دی واجب دی وهذا من الاصول او دا اعتقاد لرل دا اصول ندي فجمع اصول الفقه فجميع مسائل الفقه دلته مسائل لغه فجميع مسائل الفقه كذلك نو بیا خو د فقه ټول مسائل هم تخشن بیا خو پکړه ټول مسائل ذکر کړه نقول لا من ورته انه لما فرغ من مقاصد علم الكلام چې کله د مصنف رحمت الله علیه فارغ شو د مقاصد علم الكلام نه چې کم دي من مباحث الذات والصفات والافعال چې هغه مباحث د ذات یعنی ذات الله تعالی صفات الله او افعال الله والمعاد والنبوه او د معاد او نبوت او امامتنا على قانون اهل الاسلام قانون اهل الاسلام باندې وطريق اهل السنه والجماعه نحاول التنبيه
نو دا شامل کړل تنبیه علی نبذ من المسائل فلغو مسائل باندې التي هغه مسائل يتميز بها اهل السنه على غير عن غيرهم چې جداګي لاغي په ذریعہ سره اهل سنت د نورنا مما خالفت او هغه مسائل چې پای کې مخالفت کړل پای کې معتزله او شیعه لکه شیعه لکه مسائل الخفین برشي او الفلاسفه یا فلاسفه چې فلاسفه اشراط ساعت د قیامت علامات چې داګه نه انکار کړل دي نور سو بدا بیانو چې هغه فلاسفه او الملاحده یا ملاحده چې نو ملاحده دا وای چې دا څومره نصوص چې دا په ظاهر باندې چې دا بدغه کوي کم ملحدان چې دا هر نص دا په ظاهر باندې به عمل کولېږي دا من او غیرهم یا نور څنګه غبان مرغبان من اهل البدع والاهواء چې بدعتيان او خواهش پرست خلق دي سواء كانت تلك المسائل من فروع الفقه او غيرها برابر خبره کدا د فقه د فروع نوي او کدا بل سنه من الجزئيات المتعلقه بالعقائد دا هغه جزئيات نه کوم چې متعلق په عقاید سره لکه پوه شوي بیا ونکف الصحابه او نکف عن ذکر الصحابه الا بخير من بازان منکو د صحابه کرامو د ذکر نه مگر په خیر سره یعنی صحابه کرامو په باره کې ومنګه د خیر خبرې کو غلط خبرې به داغو په باره کې نه کو صحابه جمع د صحابي د صحابي هغه کس ته لګي چې په حالت د ایمان کې د حضور صلی الله علیه وسلم صحبت ورته ملاو شوی او د مرګ پورې په دغه پیغمبر په نبوت په دغه باندې په ایمان باندې قائم وي د ایمان په حالت کې د دنیا نه تللی پایا خبر نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلې هغه ایمان نه وړي هغه ایمان نه وړي او دغه ایمان په حالت کې بیا د دنیا نه رخصت شوی نو دې ته څه لګي صحابي او د صحابه کرامو مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي توبه لمن رآني وآمن بي چې خوشحالي ده دا کسان د پاره چې په ما ذل دلم په ما باندې ایمان نه وړل او توبه لمن رآ من رآني او خوشحالي ده چې په چا غوي نه اوسو چې ذل دلم یعنی تابعین او بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يمس النار مسلما نرسیږي ور هغه مسلمان ته رآني او رآ من رآني چې هغه ما ویني یا هغه څوک ویني چې چا ذل دلم او د صحابه کرامو د فضیلت په اړه کې الله تعالی په قرآن مجید کې ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه او محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا غيره او حدیثونه لکه دا بیانې لما ورد من احاديث الصحيحه في مناقبهم ځکه چې صحابه کرامو په مناقبو کې احادیث اندر راغلي دي او وجوب الكف عن الطعن فيهم او واجب دي ځان من کول د تا نه پای په باره کې قوله عليه الصلاه والسلام لا تسبوا اصحابي تو زما صحابه کرامو ته کنزل مکوي فلو ان احدكم ان انفق مثل احد ذهبا کچته پتا سو یو کس د احد د غرام رسرزر خرچ کی ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه نو داغي یو مد ته هم نشي رسیدلې او نه داغي نیمه حصے ته چیندار رسیدلې ورسیدلې شي مد دې نه دا د ساسل ورمه حصے ته ویل کیږي نو مطلب دا دی چې یو موټی ته کتا سو هغه یو موټی خرج کوي تاسو را ټول سره سپین زر خرج کوي کنه د غرام را نو تاسو به داغي ثواب ته نه رسي وقوله عليه الصلاه والسلام اكرموا اصحابي فانهم خياركم تاسو د صحابه کرام عزت احترام کوي ځکه دا تاسو پتا سو کې بهتر خلک دي وقوله عليه الصلاه والسلام صحابه کرام په مناقب کې دریم حدیث الله الله في اصحابي الله الله تحذير ده اصل کې اتقوا الله في اصحابي زمانه صحابه کرام مبارک د الله نه ویریږي زمانه صحابه کرام مبارک د الله نه ویریږي لا تتخذوهم غرضا من بعدي تاسو ما جوړوي هغه لره نه خانه زمانه ورستو غرض دې ته ویلېږي چې انسان یو نشانه کړي او هغه ولي په ټوپک ولي یا په دغه باندې ولي په لیندې ولي بارسي ولي نو تاسو داغه نه په نشانه باندې ما جوړوي هغه فمن احبهم سوچ محبت کوي د صحابه کرامو سره فبحب احبهم نما د محبت او د محبت کوي سره ومن ابغضهم فببغض ابغضهم سوچ بغض کوي د سره زما په بغض او جناب د سره بغض کوي ومن اذاهم فقد اذاني چې صحابه کرامو ته تکلیف ورکو نه د دلګه چې ماره تکلیف راکړي ومن پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن اذاني فقد اذى الله تعالی او پیغمبر صلی الله فرمایي چې جمال تکلیف راکو نه د دلګه چې الله تکلیف ورکو ومن آذى الله تعالى فيوشك ان ياخذه او چې الله له تکلیف ورکو قریب دي چې الله پاک به عذاب سره ونیسي نو دا خو د ټولو صحابه کرامو په جمع باندې فضیلتونه
ثم مناقب كل من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسين والحسن والحسين وغيره من اكابر الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين احاديث سيئه. وی بیا د هر یو د ابوبکر د عمر د عثمان دنو دا ټول صحابه کرامو جدا جدا حدیث راغلي دي. لکه ابوبکر صدیق هم په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د شی د وګورئ جو دا زما د شی کې څلورم کرخلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدو ابو بکر خیر الناس الا ان يكون نبي ابو بکر په خلکو کې د ټول نه زیات غوړه دی مگر هغه کسان چې غوړه دي کوم چې نبی دي. وقال فرمای حب ابي بکر وشكره واجب على امتي دا د ابو بکر سره محبت کول او داغه شکریا ادا کول د ما په امت باندې لازم دي. او وقال فرمای ابو بکر وعمر مني بمنزله السمع والبصر من الراس. حضرت ابوبکر او حضرت عمر د سری لکه څنګه چې انسان په وجود کې بصر کې د سترګو او د غوګونو حیثیت وي. او د عمر په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب کا زمان اوس نبی وې حضرت عمر بن الخطاب زنو بو. تو عثمان په باره کې وی ولی فی الدنیا و ولی فی الاخره زما دوست په دنیا کې زما دوست په آخرت کې. دا حضرت عثمان په باره کې بل انما یشبه عثمان بابینا ابراهیم چې حضرت عثمان زمونږ د پلار حضرت ابراهیم علیه السلام سره مشابه دی. او وی د حضرت علی په باره کې النظر الى وجه علی عباده دلیل مخ تکتل عبادت ته. وقال علي مني بمنزله راسي من بدني علي ما دې دې لګه ما په وجود کې د بدن کې جسر حیثیت ده. او د حضرت حسن حسین په باره کې الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه د جنت د ځوانانو سرداران بوي. او وقال فضل عائشه على النساء حضرت عائشه غرواله په انصاف په زنانو باندې کفضل السرير على الطعام د دې لګه د طعام د سرید او فضیلت په طعام باندې. او وقال طلحه وزبير جارا في الجنه طلحه او زبير دا په ما غونډیانی په جنت کې. دا د هر صحابي درین علاوه نورم د هر صحابه کرامو جدا جدا فضیلتونه دي انداز ذکر کړل شي. وځوي د صحابه کرامو په منځ کې چې کم جنگونه راغلي جنگي جمل او جنگي صفین نو باغی کې منګ تاسو له خبرې کول چې نه دي پکار هغه د هغه صحابه کرامو خپل خبره وا او مجتهدانو هغه نو دا مجتهد چې کله خطا کیږي او کله رسې کیږي ناغي دغه وجه نه جنگونه. وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات او هغه چې واقع شوی دی په منځ کې د جنگونو نه فله محامل وتاويلات ناغي لپاره جدا جدا محمل او جدا جدا تاويلات دي. فسبهم نو دي صحابه کرامو ته کنزل کول وطعنوا فيهم او دو طعن لګول بدی باندې ان كان مما يخالف الادله القطعيه کچریدا مخالف دا غا ادله قطعیه نو بیا کفر دی. كقصف عائشه لك حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها باندې زنا تهمت لګول حضرت عائشه مبارک او الله پاک تعالی زیتون نازل کړی ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم او بیا سره دا غینه دی وای چې حضرت عائشه نعوذ بالله زنا کړی دا نه کافر کی په دې باندې. والا او کچری دې سي قطعی دلیل پکې نه راغله نو بیا فبدعه وفسق نو بیا بدعتی دی او فاسق ته. بیا کم کسان چې لکه صحابه کرامو د کنزل کین نو باغی مبارک د فقهاو اختلاف ته نو فتوا پرې ماندا چې لکه حضرت شیخین ته چې سو کنزل کین دغه وخت لولې کیږي دغه قبل توبه نه قبل ولګي او باز ویلي دي چې دا به کفر د وجه نه با د کی چې دا کافر شوی نه کافر د وجه نه بدل دي. او باز ویلي دي چې لکه کم کسان صحابه کرامو ته کنزل کې قتل ولګي کې بنو بلکې دې عذاب او سخت عذاب ورته ولګي. او د دین علاوه چې د نور صحابه کرامو ته کنزل کې د شیخین نه علاوه نو بیا به د قاضي چې کم فیصله وکړه د جواز سات چې څنګه وکړه قشنګي. وبالجمله ومختصر ده لم ينقل عن السلف المجتهدين ندي نقل کړی چې د سلف مجتهدين والعلماء الصالحين د علماء نیکانو جواز اللعن على معاويه رضی الله تعالی عنه واحزابه د حضرت معاویه رضی الله عنه او د هدا ملګرو مبارکه د سلف صالحینو نه دا لکه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ یو بیر راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه اللهم اجعله هادي ومهديا یا الله هدایت کوونکې عدد په ذریعہ سره نور خلکو ته هدایت ورکړي. لأن غايه امرهم البغي والخروج على الامام ذکر دا زیات نه زیات کار سو چې دا لکه بغاوت کړو او د امام خلاف ته اندار وتلو او هو لا يوجب اللعنه او دا لعنت وجوب نه واجب کوي. وانما اختلفوا في يزيد بن معاويه او اختلاف کله شوی په یزید بن معاویه کې حتی ذکر فی الخلاصه چې پس خلاصه کې خلاصه د کتاب نوم دی پای کې ذکر کله شوی دی او په احیاء العلوم کې ذکر کله شوی دی انه لا ينبغي اللعن عليه ولا على الحجاج چې بدا او په حجاج باندې
لعنت ویل چې نه دا صحیح نه دي مناسب نه دي ولې لأن النبي صلى الله عليه وسلم دغه نبی صلی الله علیه وسلم نه منع کړی دا الله علی المصلین دای کسان چې هغه مونږ کوي مونږ کوونکو د پلانت باندې ومن کان من اهل القبله هغه ځان د اهل قبله نه وما نقل من النبي صلى الله عليه وسلم من اللعن لبعض من اهل القبله و پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بعض اهل قبله ول یعنی بعض مسلمانانو ته چې د لعنت په کړه خیری ورته کړی دي نو وای دا دی ودینه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلکو احوال چې دا معلومو فلما انه يعلم من احوال الناس ما لا يعلم غيره چې نور خلکو ته داږي پته نشته وبعضهم اطلق اللعن عليه او بعضو کسانو د پر یزید ابن معاویه باندې داغه اطلاق کړل لعنت په ویل لري ځکه هغه کنه چې دا د حضرت حسین د قتل جنن دا حکم کړو د حضرت حسین د قتل حکم کړو او په دې خبره باندې اتفاق کړل چې لعن جنن واتفقوا او اتفاق کړ علی جواز اللعن فجواز اللعن على من قتله پاچا باندې چې چا قتل کړل او امر به یا حکم کړل او اجازه یا چا اجازت ور کړل ورضی به او څوک راضی دی په دې باندې والحق او حق خبره ودا ده ان رضا يزيد بقتل الحسين چې راضی کېدل یزید په قتل د حسین سره واستبشاره بذلك او د خوشاله دل په دې سره واهانه اهل بیت النبي صلى الله عليه وسلم او په اهانت اهل بیت النبي صلى الله عليه وسلم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اهل بیتو سپکاوي کړل وای دا د خبرې دي مما تواتر معناه و چې دا متواتر المعنى دي یعنی معنی متواتر راغله وان كان تفاصيل احاد اگر تفاصيل جن په خبر روایت سره ثابت دي فنحن لا نتوقف في شانه بل في ایمانه ومنغه دغه نه کو سو توقف نه کو منګه د په شان کې مطلب یعنی په دغه په لعنت کې بل فی ایمانه بلکې د په ایمان کې منګه توقف نه کو چې دا مؤمن نه دی دی وای لعنت الله علیه وعلى انصاره وعلى انوانه چې الله دې په دغه ملګرو باندې او د په ټول باندې چې دا لعنت کی د خدای خپل الله بل شي وسله شاعر رحمت الله علیه چې یزید باندې لعنت ویل چې دا جایز دي خدا خبره چې دا خلاف اصول ده ځکه چې د یزید قاتل دغه حضرت حسین د قاتل چې دا دغه نه یزید نه بلکې عبید الله ابن زیاد هم دی هغه حضرت حسین رضی الله عنه دا قتل کړی دی او د حضرت یزید د یزید نه حضرت بغنشته خو د یزید نه چې نه د باندې انکار چې دا مروي دی ځکه چې دا ویل چې دا د دغه قاتل مخاطب کو دی عبید الله بن زیاد چې دا د سې کس دوی چې دا کله چې د حسین زنه دغه ول لوګان ها یزید چې نه یزید دا بدمانی لکه د کفر حکم ځکه نه لګي چې دا زیات نه زیات لکه د مسلمان قتل کړي او د مسلمان قتلول ګناهګار ګرځي ګناهګار دا کبیره ګناه بل لعنت چې ته بچا باندې وې کنه دا غي لپاره درې شرایط د لعنت لپاره درې شرایط ولکه لک سات لونی سکنه په قلاره باندې د لعنت لپاره درې شرایط دي چې تا دا یقین وي چې په کفر باندې مړ دی لکه ته په يهوديانو باندې په کافرانو باندې په دې باندې ویل شي او چې عام ته وي چې په کافرو د الله لعنت وي په معین شخص باندې شوی هغه معین شخص دسي و چې لکه دې په کفر باندې مړ لکه ابو جهل او فرعون او شداد نو باو باندې لعنت نه دا ویل شي پوښ به معنی او دریم پای کس باندې چې لکه داغه په کفر باندې د مرګ په د چنن دا نه لګي نو دا لپاره لعنت چنن دا جایز نه لري چې لکه اوس سړی و چې په پلانکی په مسلمانانو په مسلمان باندې لعنت ویل چنن دا ناروا دي باندې پوښ پوره ده نه زینو